ایل مزکی ایل منگ دا جوال تفسیر وکو ای مزکی یعنی کیمرے والا موبائل پوه شوي نو دا ای د وجینا په مزکی کې څه تبدیلی راغلی ده نه نو د دې وجینا دي ته حروف غیر عامله حروف غیر پوه شوي وس د دې پوری د اسم ابتدائی تقسیم د فعل ابتدائی تقسیم او د حرف ابتدائی تقسیم مکمل شو خبر پوه شوي مخکې ځئ من ګورم د مفرد تقسیم وکړو صحیح ده خو د مرکب تقسیم هم اونکه دوباره به هغې ابتدایي ځای ته لاړ شو صحیح ده ابتدایي د مفرد نه بیا د مفرد د منګه د موضوع یا د لفظ مستعمل دوه قسمونه د لفظ مستعمل دوه قسمونه مفرد او نو د مفرد تقسیم خو موږ وکړو اسم فعل او حرف طرف ته د اسم تقسیم موکو اسم مصدر مشتق جامد طرف ته د فعل تقسیم اوکو فعل ماضی فعل مضارع فعل امر اور فعل نہیں بیا د حرف تقسیم موکو حروف عامله او حروف غیر عامله وس د مرکب تقسیم کو د مرکب دو قسمونه دي د مرکب دو قسمونه دي مرکب تعریف شوی چې د دوو کلمونو جوړي د دوو یا د دوو نه زیاتو کلمونو جوړي نو هغې ته مرکب وي ما یترکب عن کلمتین چې د دوو کلمونو جوړي نو دې ته مرکب وي بس مرکب ته مرکب ولي وي نو د دې وجه تسمیه پرون ذکر شوی وه که نه وه اوس چونکې مرکب ته مرکب ځکه وي چې مرکب معنا ده میلاو کړی شوی څه معنا ده او دام د بل اسم د بل حرف وغیره سره ملاو کړی شوی وي د دې وجې نه دې ته څه وایي مرکب د دې وجې نه دې ته د مرکب دوه قسمونه دي بیا غټ څو قسمونه دي یو ته وایي مرکب مفید او یو ته وایي مرکب غیر مفید د دې وجہ اثر دا دی اردو کی بات کہنے والا بات کہہ چکے ہو تو سننے والے کو کوئی فائدہ طلب یا خبر معلوم ہوگا یا نہیں اگر معلوم نہیں ہے تو مرکبی غیر مفید اگر معلوم ہے تو مرکبی مفید بات کہنے والا بات کہہ چکے ہوں تو سننے والے کو کوئی فائدہ طلب یا خبر کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا یا اگر چل گیا ہو تو مرکبی اگر نہیں چلا تو مرکبی غیر مفید د مرکبی مفید عام الفاظ کی په پښتو کې به داسې پیژنو چې کله هم مرکبی مفید راشي نو د مرکبی مفید باندې وقف کول صحیح دي وقف کول به په هغې ځای باندې کلام بندول به صحیح کلام بندول به صحیح او د مرکب غیر مفید علامت دا دی چې الته کلام بندول به صحیح نه ولی چې انسان کلام کوي انسان خبرې کوي نو د هغې مقصد صحیح بل پویول بل ته فایده رسول بل ته فایده خو چې کله د یو بعض الفاظو نه یو انسان ته څه فایده نه رسي نو دا غیر مفید دی که نه دی غیر مفید دی او په دې باندې وقف کول صحیح نه او په مرکبی مفید باندې وقف کول صحیح ولی چې د کلام نه مقصود د څه خبرې مطالبه کولی د کلام نه مقصود چاته څه خبر ورکولی د کلام نه مقصود چې کومه دی د چا په علم کې څه اضافه کولی اوس چې د کلام دغه مقصود نه حاصلیږي نو دا مفید شو که غیر مفید شو غیر مفید او چې دغه فایده تی حاصلیږي نو بیا دا څه شو مفید څه شو مفید اوس د مفید او د مرکب غیر مفید تاسو مثال واخلئ چې کومه تعریف منګه وکړو نو دې تا تعریف په دقیق مثال باندې فټ کوو ګوره د مرکب غیر مفید مثال له غلام زیدین
معنا ده د زید غلام د زید نو دا راته ووایه چې په دې غلام او زیدین باندې یو کس وقف کوي نو دا مخاطب ته د څه طلب فایده ورکوي څه خبر ورکوي څه فایده ورکوي چې کله هیڅ څه فایده نه ورکوي نو دا ظاهري خبره ده غیر مفید دی مفید نه دی غیر مفید دی مفید او په دې باندې وقف کول صحیح دي نه دي صحیح ځکه چې کلام خلک راوړي د بل پوهې کولو دپاره که نه د بل ته د فایدې رسولو دپاره که نه او د دې نه څه فایده حاصلېږي نه نو دا خبره کول فضول دي که نه دي فالتو دي که نه دي فالتو غیر مفید دي که نه دي غیر نو د دې وجې نه دې ته موږ څه وایو غیر مفید د دې وجې نه دې ته موږ څه وایو غیر مفید او دقه الفاظ زید غلام زید زید غلام دی زید نو دا مخاطب ته د خبر فایده ورکړه که نه ورکړه مثلا چې چا تاوي مخاطب په ذهن کې تشویش و یاره زید غلام دی که نه تا ورته وي چې زید غلام دی زید یا هغه د سره تپوس هم نه دی کړی تا ورته وي چې زید غلام دی ښه زید څه شی دی غلام دی نو خبر دی ورکو که نه ورکو فایده پکې راله که رانله په دې باندې وقف کول صحیح دي که نه دي نو دې وجې نه دي څه مرکبي مفید مرکبي مفید اوس تاسو ته پته وي چې مرکبي مفید ته مفید ولې وایي او مرکبي غیر مفید ته غیر مفید نو مفید ته مفید ځکه وایي چې د کلام نه کومه مقصود د هغې فایده ورکوي داسې ده که نه ده او غیر مفید ته غیر مفید ځکه وایي چې د کلام نه کومه مقصود د هغې فایده ده ورکوي نه د دې وجې نه دې ته څه وایي غیر مفید پوه شوئ اوس د دې ګوره مرکبي مفید او مرکبي غیر مفید تاسو چې کله غټ کتابونه د نحوي کتابونه تاسو وګورئ نو هلته به تاسو ته مرکبي مفید په دې نوم باندې اکثر دا مرکب نه میلاویږي په دې نوم باندې به تاسو تقسیم نه میلاویږي کله به لیکئ الاسنادي یا الجمله یا به لیکلی الکلام نو تاسو به وایئ چې موږ خو په دوره کې یا په سبق کې دا ویلو چې بهی مرکبي مفید او مرکبي دلته د مرکب تقسیم خو مفید او غیر مفید طرف ته نه دی کړی نو دا ولې نو در اصل کې د مرکبي مفید او مرکبي غیر مفید مختلف نمونه دي مختلفه د مرکبي مفید شپږ نمونه دي او د مرکبي غیر مفید څو نمونه دي پنځه څو نمونه دي پنځه د مرکبي مفید نمونه دا دي مرکبي مفید مرکبي تام مرکبي اسنادي مرکبي کلامی جمله و کلام مرکبي مفید مرکبي تام مرکبي اسنادي مرکبي کلامی جمله و کلام نو دا شپږ شو که نه شو نو شپږ نمونه ګوره کله به چې کله د مرکب تقسیم په غټو کتابونو کې تاسو ګورئ نو هلته به لیکلی الجمله نو فورا به پوه شئ چې د دې نه مراد څه شی دی مفید یا به لیکلی الکلام یا به لیکلی التام یا به لیکلی الاسنادي نو تاسو به فورا پوه شئ چې د دې نه مراد څه شی دی مرکبي مفید پوه شئ په دې باندې اچھا د مرکبي غیر مفید چې کومه نمونه دي نو هغه پنځه دي څو دي مرکبي غیر مفید مرکبي غیر تام مرکبي غیر اسنادي مرکبي غیر کلامی مرکبي او مرکبي ناقص مرکبي غیر مفید غیر تام غیر اسنادي غیر کلامی اور مرکبي ناقص اوس د دې ټولو تاسو مرکبي مفید ته دا نمونه ولې وایي مرکبي غیر مفید ته دا نمونه اوس په دې باندې ځان پوهه کوي پوه شوئ ځکه چې یو څیز ته موږ نوم ورکوو نو د هغې څه وجه که نه نو هغه وجه باندې ځان پوهه کوي د مرکبي مفید ته مفید ځکه وایي چې دا د کلام نه کومه مطلوبي کومه مقصودي د هغې څه ورکوي فایده ورکوي نو دې د وجې نه دې ته مرکبي مفید وایي مرکبي مفید مرکبي تام ورته ولې تام به معنا مکمل تام به معنا
او دام چون کې مکمله فائدہ ورکوي که نه ورکوي په دې باندې تام بمعنه مکمل په دې باندې وقف کول صحیح دی که نه دی صحیح صحیح دی د دې وجې نه مرکب تام څه ورته وایي مرکب اسنادي اسنادي بمعنه نسبت اسناد څه ته وایي او په دې کې نسبت موجودي څنګه نسبت موجودي ګوره منګه وي زید غلام زید زید غلام دی زید نو دا دی ہے دا نسبت دی دا څه شی دی پوه شوې په نسبت باندې ہے نہیں ہے دا څه شی دی نسبت نو چون کې په دې کې نسبت موجود دی دې وجې نه دې ته څه وایي اچھا مرکبی کلامی مرکبی چون کې د دین کلام جوړیږي د دین څه جوړیږي خبره د مرکبی مفید نه جوړیږي د دې وجې نه دې ته وایي مرکبی کلامی جمله او کلام جمله ورته څه کوي جمله ورته څه کوي چې پورا جمله پورا یو سیز پورا یو کلام چې چاته فائدہ ورکوي نو هغه د مرکبی مفید نه جوړیږي د مرکبی او چې کله فائدہ چاته نه ورکوي نو هغې ته خلک جمله هم نه وایي هغې ته خلک جمله خو دې ته جمله خلک راوړي چې مخاطب ته څه ورکړي فائدہ او چې کله مخاطب ته فائدہ نه ورکوي نو هغې ته جمله نه ویلی کېږي جمله ورته پوه شوئ اچھا په دې دا نومونه به سمجھ کې راغله اچھا اوس غیر مفید له راشي نو غیر مفید ته غیر مفید څه کوي چې دا خپل مخاطب له د کلام نه چې کومه مقصود او مطلوب دی هغه فایده مخاطب له نه ورکوي مخاطب له غیر تام ورته څه وایي د تام موږ ویلي چې تام ورته څه کوي چې په دې باندې وقف کول صحیح دي او د دې سره جمله مکمل کیږي نو غیر چې ورسره کو غیر تام یعنی په دې سره وقف کول صحیح نه دي او په دې سره جمله مکمل کیږي نه غیر اسنادي منګه د هغې وجه تسنیه ویلې وه چې په هغې کې نسبت موجودي څه موجودي او د غیر اسنادي یعنی په دې کې نسبت موجوده اوس غلام و زید کا غلام د زید غلام نو په دې کې نسبت شته ہے او نه پکې شته نشته چې نشته نو دې ته غیر اسنادي غیر کلامی کلام خو هغه چې مخاطب له څه ورکي فائدہ او دا مخاطب له فائدہ ورکي نه چې نه ورکي نو غیر کلامی مرکب ناقص کم ته وایي نامکمل ته وایي او دا مکمل دی نه دی مکمل نو د دې وجې نه د دې نوم دی څه شی مرکب ناقص اچھا اوس راشئ د مرکب غیر مفید په خپل ځای باندې پریږدو د مرکب مفید چون کې یو نوم دی جمله او کلام بیا د جملې دوه قسمونه دي د جملې څو قسمونه دي یو جمله خبریه او یو جمله انشائیه اس وجہ حسر ددیدہ دے کہ بات کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں گے یا نہیں اگر بات کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے تو ہے جملہ خبریہ جملہ اگر نہ کہہ سکے تو جملہ انشائیہ جملہ وس په پښتو کې دا په سمجھ کې راوایي چې کله خبرې والا خبره وکړي نو موږ دې قائل ته کوم سړي چې خبره کړې ده آیا موږ دې ته داسې ویلی شو چې دروغجن دی که نه دی دروغجن دی یا رښتونی دی پوه شوئ که ورته موږ دا نسبت کولی شو نو دې ته وایي جمله خبریه که ورته دا نسبت موږ نشو کولی نو دې ته وایي جمله انشائیه اوس ګورئ مثال منګه وي زید غلام زید غلام دی زید اوس راته دا ووایه چې یو کس راپاسي ته ورته وایې زید غلام دی فورا هغه تا ته داسې دروغجنه ویلی شي که نه شي ویلی شي نو چې کومه قائل دی خبرې کوونکي ته د دروغو نسبت صحیح دی که نه دی صحیح دی کولی کېږي که نه کولی کېږي نو د دې وجې نه دې ته وایي جمله خبریه
او ګورئ چې موږ تا ته اضرب ووهه څه وکړه او د مخاطب وایي چې دروغجنه دا صحیح دی نه صحیح دی ځکه چې د اضرب جواب دا راځي چې نه داسې ده که نه ده او یا ته چاته ووایې چې اوبه راوړه صحیح ده نو هغه جواب کې داسې نشي ویلی چې دروغجنه هغه په جواب کې څه وایي نشم راوړی یا نه راوړم یا نشم کولی صحیح ده نو چونکې جواب قائل ته په جمله انشائیه کې د دروغو یا د رښتیاو نسبت کول صحیح نه کوله او په جمله خبریه کې د دروغو یا د رښتیاو نسبت چاته کېدی شي قائل ته خبرې کوونکي ته کېدی شي د دې وجې نه هغې ته څه وایي جمله خبریه اوس جمله خبریه ته خبریه ولې وایي جمله انشائیه ته انشائیه ولې وایي نو جمله خبریه ته خبریه ځکه وایي چې دا په خبر باندې مشتملی څه باندې مشتملی خبر باندې مثلا زید قائم زید زید ولاړ دی زید نو په دې کې خبر شته که نشته شته د دې وجې نه دې څه وایي جمله خبریه او جمله انشائیه ته انشائیه دې ته ځکه وایي د انشاء معنا ده کلام په وجود کې راوستل یو څیز په وجود کې جمله انشائیه چې څومره قسمونه دي نو په هغې کې یو څیز په وجود کې راځي یو څیز په وجود کې ګورئ ما ووی چې اضرب ووهه نو ما وهل د وهلو په وجود کې د راوستلو مطالبه وکړه که ونه کړه وکړه حالانکې په اضرب کې خبر شته نشته خبره نشته اوس تاسو ته ټیکنیکل زه تاسو په دې باندې پوه کوم چې ګوره موږ جمله خبریه انشائیه کې به فرق څنګه کوو جمله خبریه عمومي طور باندې هغه مشتملی په تیر شوي زمانه هغه دلالت کوي عمومي طور باندې په تیر شوي زمانه یا په حال باندې دلالت کوي خو جمله انشائیه دلالت کوي په استقبال باندې په څه باندې دلالت کوي اوس ګورئ زه د مثال در کوم ټینشن بنا لئ ښه ګورئ الطعام حاضر معنا موږ څه کوو څه شی خوراک حاضر دی خوراک نو چې کله خوراک حاضر شي خو دا جمله به راوړي که نه لکه تیره شوې زمانه کې دلالت کوي که نه کوي چې تا خوراک حاضر کړی نو دا به ووایې که نه الطعام حاضر او چې اوس ته ووایې اطعمني یعنې ما له څه خوراک راکړه په ما باندې څه اخره په ما باندې څه اخره نو چې تا مخکې خوراک حاضر کړی نو خلک داسې جمله راوړي چې په ما څه اخره خو خلک څه وایي اطعمني په ما باندې څه اخره ته به خوراک را حاضرې نو هله به هغه اطعمني وایي که نه په آینده زمانه کې به خوراک راوړي ځکه به داس جمله وایي که نه نو ګورئ جمله خبریه دا به یا په حال باندې دلالت کوي او یا به په استقبال باندې دلالت کوي نه یا به په ماضي باندې دلالت کوي او یا به په حال باندې خو جمله انشائیه عمومي طور باندې په کومې زمانه دلالت کوي په استقبال باندې په کومې زمانه دلالت کوي پوه شوې به دې اچھا اوس د جمله خبریه او جمله انشائیه د دې تقسیم من کوو نو د جمله خبریه دوه قسمونه دي د جمله خبریه یو جمله اسمیه او دویم جمله فعلیه وجہ اثر د دې دا دی جملے کا جزء اول اسم ہوگا یا فعل اگر اسم ہو تو جملہ اگر فعل ہو تو جملہ فعلیہ مثال زید قائم زید وز د جملې دا پورا جمله جوړه ده د زید او قائم نه
نو اولنې جز زیدون دی څه شی دی نو زیدون اسم دی که فعل دی که حرف دی نو د دې وجې نه دا جمله اسمیه ده جمله اسمیه او خبریه هم ده خبریه ولې ده چې په خبر باندې مشتمل ده اولنې دویم خبریه ولې ده ځکه چې د انشائیې په هغه اقسامو کې دا نشته دریم خبریه ولې ده ځکه چې زید قائمون قائل طرف ته موږ د کذب او صدق نسبت څه شو کولی شو د صدق او کذب نسبت نو د دې وجې نه دا څه شی خبریه خبریه هم ده او په خبریه کې بیا څه شی ده اسمیه خبریه نه وروسته څه شی ده اسمیه پوه شوې په دې باندې اوس د فعلیې ضرب زیدون ضرب زید نے مارا زید نے مارا نو اوس ضربه دا د جملې جزء اول له جمله مرکب شوی ده جوړه شوی ده د ضربه او زیدون نو ضربه د جملې اول جز دی که نه دی دی نو د دې وجې نه دا جمله فعلیه ده جمله فعلیه ده خبره پوه شوئ اوس د دې جمله اسمیه او د جمله فعلیه څو اجزای دا درته وایم او بیا د ترکیبونو طریقه ښیم صحیح ده و د جمله اسمیه هم دوه جزئی او د جمله فعلیه هم څو جزئی دوه د جمله اسمیه دوه جزونه د دې نومونه څه دي د جمله فعلیه هم دوه جزئی او د دې نومونه څه دي نو د جمله اسمیه دوه جزونه اولنی جز ته موضوع وی او دویم جز ته محمول وی دویم جز ته محمول وی بیا موضوع ته موضوع ولی وی اولنی جز ته موضوع ولی وی او دویم جز ته محمول ولی وی نو موضوع ته موضوع ولی موضوع معنا ده وضع کړی شوی وضع چون کې دا اولنی جز د حکم د پاره وضع کړی شوی متعین شوی د دې وجې نه دې ته وایي موضوع محمول معنا ده ورپشا شوی ورپشا کړی شوی نو چون کې دام د دې حمل دام په موضوع ته ورپشا شوی د دې وجې نه دې ته څه وایي محمول اوس تاسو ته مثال در کوم نو دا وجه تسلیمه په سمجھ ګورئ زید قائم زید ته موږ موضوع وي ولې ځکه چې په زید باندې د حکم د پاره موږ متعین کړی دی چې په زید باندې به یو حکم لګو یو حکم حضرت کوم حکم به پې لګې نو موږ وایو قائمون د قیام حکم پې ولګوه د څه حکم پې ولګوه نو چون کې زید د حکم د پاره موږ متعین کړی دی د دې وجې نه دا موضوع ده څه شی ده موضوع پوه شوې اوس په موضوع باندې او محمول قائمون محمول دی ځکه چې دا زید باندې حمل دی که نه زید باندې دا لګېدلی دی که نه زید ته ورپشا شوی دی که نه دی دی ورپشا شوی نو د دې وجې نه دې ته څه وایي محمول څه ورته وایي محمول اچھا بیا د جمله اسمیه د دې موضوع باقاعده نمونه دي او د محمول هم نمونه دي خبر پوه شوئ نو د اولنی جز یعنی د مسند الی یا د موضوع پنځه نمونه دي څو نمونه دي او د دې دویم جز یعنی د محمول اته نمونه دي څو نمونه دي اته پنځه کومه نمونه دي مسند الی محکوم الی مخبر عنه موضوع مبتدا مسند الی محکوم علی مخبر عنه موضوع مبتدا د دې دویم جزم اته نمونه دي څو نمونه دي مسند به محکوم به
مسند مسند به محكوم محكوم به مخبر مخبر به محمول خبر محمول خبر. وس دې وجه تصمیم په سمجھ کې راولي اختصار سره. موضوع ته وی موږ موضوع ولي وی نو خو وشوه، محمول ته محمول ولي وی دام وشوه. بس ګورئ مسند الی، مسند الی ورته ځکه وایي چې دې طرف ته د بل شي نسبت کیږي، د بل شي مثلا زید قائم، د قیام نسبت زید ته کیږي که نه کیږي، د دې وجې نه دی مسند الی. محکوم علی، محکوم علیه، محکوم علی به معنا په کوم شي چې حکم لګېدلی، په کوم شي چې نو زید قائم د قیام حکم په زید لګېدلی دی که نه دی لګېدلی، د دې وجې نه دې ته څه وایي محکوم علیه. مخبر عنه، مخبر عنه چې د کوم سیز په باره کې خبر ورکړی شوی، د کوم سیز په باره کې خبر ورکړی کېږي، پوه شوئ، د کوم سیز په باره کې مثلا زید قائم نو د قیام خبر د څه په باره کې ورکړی کېږي، د زیدون په باره کې، داسې ده که نه ده زیدون. لکه د قیام خبر یا عمر قائم نو د قیام خبر موږ د چا په باره کې ورکو، عمر، نو د دې وجې نه داسې شی دی مخبر عنه، مخبر او بیا څه دی مخبر عنه موضوع، موضوع خو وشوه. مبتدا، مبتدا ورته مبتدا ځکه وایي لکه چې د کلام ابتدا د دې نه کېږي، د کلام کېږي که نه کېږي. زید قائم د کلام ابتدا د قیام نه شوې ده که د زیدون نه، د دې وجې نه دې څه وایي مبتدا، پوه شوئ. اچھا د دویم جز نمونه مسند، مسند وایي چې د کوم نسبت شوی، نسبت کړی شوی، نو زید قائم د قیام نسبت کړی شوی دی که نه دی کړی شوی زید طرف ته، پوه شوئ، نو دې وجې نه د مسند. مسند مسند به په دې سره د دې په واسطه سره نسبت شوی دی. ګوره موږ زید قائم نو زید قائم د قیام قائم د ودرېدو په دې واسطه باندې د زید ته نسبت شوی دی که نه دی شوی، نو مسند مسند. محکوم محکوم به، محکوم چې د کوم شي حکم لګولی شوی، نو حکم د قیام لګولی شوی دی که نه دی، محکوم به د کوم واسطه باندې حکم لګولی شوی، د قیام په واسطه باندې حکم لګولی شوی دی که نه دی لګولی شوی. محکوم محکوم به، مسند مسند به، محکوم محکوم به، مخبر 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 چې د کوم شي خبر ورکړی شوی، نو د قیام خبر ورکړی شوی دی که نه، د قیام په واسطه باندې خبر ورکړی شوی دی که نه دی. او محمول خو تاسو وي او خبر چونکې دا خبر دی، څه شی دی، دې وجې نه مشهور نمونه د دې دي دوه، مبتدا خبر، مبتدا خبر. په خبر باندې پوه شوئ، نو اولنی جز مبتدا دی او دویم جز څه شی دی خبر دی، دویم جز څه شی دی خبر دی. اچھا د جمله فعلیې هم دوه جزونه دي، اولنی جز ته مسند فعل وی او دویم جز ته مسند الی فاعل وی. مسند فعل چونکې د دې فعل خو تاسو وپېژنو مسند د دې نسبت کېږي، د دې څه کېږي نسبت، د دې نسبت کېږي بل سیز طرف ته. مسند الیه فاعل، مسند الی د دې طرف ته نسبت. ګورئ ضرب زیدون، زید نے مارا، زید نے، نو د وهلو د ضرب نسبت زید طرف ته شوی دی که نه دی شوی، نو چې د کوم شي نسبت کېږي نو هغې ته وایي مسند، څه شی، او د کوم شي طرف ته چې نسبت کېږي نو هغې ته وایي مسند الیه، مسند. نو مسند چونکې دا جمله فعلیه ده نو په دې کې به مسند وي فعل، څه به وي فعل، او مسند الیه به په دې کې څه فاعل، مسند الیه به په دې کې څه فاعل. ګوره دا جمله خبریه او جمله خبریه دوه اقسام، جمله اسمیه جمله فعلیه. تاسو ګوره په شبهه کې اخته نه شئ چې بھائی موږ خو وایو چې ضرب زید عمرا، ضرب زید زید نے عمر کو مارا، حالانکه موږ وی یو دا به دوه جزونه به دې کې، یو مسند فعل یو مسند الی فاعل، خبره پوه شئ. حالانکه ضرب زید عمرا هلته خو عمر راغلی، عمر نه مسند الی دی او نه مسند دی، پوه شوئ. دغه شان موږ چې کومه دی نو وایو اکل
زید الطعام زید خوراک اخړو نو دلته الطعام دا نه مستند دی او نه مسند الیه ده حالانکه دلته موږ وی جمله فعلیه به د څه نه جوړه شوي څو جزونه دي پکې دوه نو ګورئ د دې جواب دا دی چې جمله اسمیه به کم از کم د دوو جزونو نه جوړه شوي کم از کم د دوه او جمله فعلیه به کم از کم د دوو جزونه یعنی د دوو نه چې جزونه کم شونو هغه جمله بیا جوړیږي نه پوه شوئ اچھا وس دا اسمیه او فعلیه په دې کې ځان پوهه کې دلته دې کې ډېر غټ غلط فهمي دا ګوره د خبریه سره خاص نه دی ښه اسمیه او فعلیه د خبریه سره خاصه بلکې دا په انشائیه کې هم کېدی شي په انشائیه کې هم کېدی شي صحیح ده مثلا ما احسنه واحسن به مثلا ما احسن زید ما احسن زید نو دقه شان چې څنګه جمله اسمیه او فعلیه مثلا هیهات زید هیهات زید نو هیهات زید د هیهات اسم فعل هیهات اسم فعل لګنه نو دا جمله اسمیه من وایو خو بمعنى جمله فعلیه بمعنى جمله فعلیه نو هیهات اسم فعل دا شیزونه چې راشي حالانکه هیهات بمعنى بعوده ده یا چې کوم ده هيا هل یا ایتی پوه شئ نو ایتی خو امر دی کنه ایتی یا هيا هل منګه وایو نو الته خو جمله اسمیه ده خو بمعنى جمله انشائیه بمعنى جمله فعلیه یا جمله انشائیه ده خبره پوه شئ نو ګورئ دا جمله اسمیه او جمله فعلیه جمله دا چې کوم ده نو د سره خاص نه دي د خبریه سره خاصه مثلا ته وی چې اضرب زیدن اضرب نو د جمله اسمیه فعلیه تعریف خو موږ دا ورک جمله کا جزء اول اسم ہوگا یا فعل اگر اسم ہے تو اسمیه اگر فعل ہے تو نو اضرب زیدن نو اضرب اسم دے کا فعل لے فعل لے کنه فعل امر دے کنه نو لہذا جمله فعلیه شو کنه شو نو ګوره جمله اسمیه او فعلیه دا د جمله خبریه سره خاصه ندی پوه شوي بیا د جمله خبریه دوه قسمونه دي بس بیا بس کوخه بیا د ترکیب کومه د جمله خبریه دوه قسمونه دي مزید څو قسمونه دي یو ته وي ظرفیه او یو ته وي شرطیه یو ته وي ظرفیه یو ته وي شرطیه جمله کا جزء اول ظرف ہوگا یا جار مجرور ظرف ہوگا یا جار اگر ظرف ہے تو ظرفیہ اگر جار مجرور ہے تو شرطیہ بچائی جملے کا جزء اول ظرف ہوگا یا جار مجرور ہوگا یا شرط و جزا یا شرط و اگر جملے کا پہلا جز ظرف یا جار مجرور ہو تو ظرفیہ ظرف یا جار مجرور ہو تو اگر شرط و جزا ہو تو یہ کیا ہے شرطیہ گورے وس پدی مثال باندې ځان پوهی کی منګه وایو مثال عندي اسد عندي زما اساسی شی دی شیر دی خبر پوه شئ نو عند خو اسماء ظروف نه دی کنه دی نو جمله جزء اول عند دی کنه او عند د اسماء ظروف نه دی نو لہذا دې ته بس وایو ظرفیه سبو ته وایو ظرفیه خو کله نه کله به ظرفیه جوړیږي د جار مجرور نه هم د جار مجرور نه لکه مثلا به داء به نو به دا خو چې کوم ده اسم نه ده که اسم ده به اسم ده حرف ده کنه حرف ده نو لہذا دا هم ظرفیه بی دا به هم څه شي ظرفیه په خبره باندې پوه شئ نو جمله ظرفیه ګوره د دې دوه قسمونه تاسو جوړولی شئ کله به جمله ظرفیه جزء اول ظرفي یعنی اسماء ظروفونه بی او یا به جار مجروری یا به جار مجروری په خبره باندې پوه شئ که ظرف نو بیا به جمله ظرفیه او که جار مجرور نو دې ته به جمله
ظرفیه دې ته مو جمله شرطیه وستوي کما جمله د شرط جزا نه جوړه وه د شرط نو دې ته وایي جمله مثلا ان اکرمتنی اکرمتک ان اکرمتنی کتا زما اکرام کو نو زبد اکرام وکما نو ان اکرمتنی شرط او اکرمتک جزا نو د شرط او جزا نه چې کومه جمله جوړه شي نو دا کومه جمله وي جمله شرطیه وس ګورئ د جمله شرطیه دا د دوو سیزونو نه جوړی د څو سیزونو نه یو جز توي شرط او دویم جز تسوي جزا په خبره پوه شئ او جمله ظرفیه هم د دوو جزونو نه جوړی اولنې جز ظرفي اسماء ظروفي یا جار مجروري او دویم جز اسمي دویم جز په خبره پوه شئ